دا یو درې قراردادونه دي. نمبر 1 قرارداد دا دی چې کین بورډ یو فیصله کړې ده د زمیندارو لپاره 180 روپۍ ریټ مقرر کړی دی. میلیونو والا چې کین بورډ فیصله کړې ده حکومتي فیصله ده، د هغې باوجود هم دوی دغه فیصله نه مني او 88 روپۍ من باندې دا ګنیلي په 160 روپۍ من او په 160 کې چې کوم دی نو دوی بیا 12 روپۍ من کریم کټ کوي. موږ حکومت ته دا خبره کول غواړو، دا درخواست ورته کول غواړو، دا قرارداد پیش کوو چې تاسو دا کار وکړئ چې دا کومه فیصله تاسو په 180 کړې ده کین بورډ نو دا په دې باندې مسلط کوي او دا پیسې د زمیندارو لوالي. بله خبره دا ده چې اوس دا کال ډېره زیاته خوشحالي ده، نیرونو کې کار شروع دی، دا کم کار چې شروع دی نو دا په میاشتو باندې سر ته نه رسي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې 20 فروری پورې تاسو کومې زمیندار ټیکدارانو له د نیرونو ټیکه ورکړې ده نو زر تر زره د دې لاندینۍ حصه چې کومه ده دا تیاره کړی شي چې په دې کې اوبه را پرېښودلی شي چې دا کم غنم او کمې سبزۍ چې کومې دي دا د خوشحالۍ نه بچ کړی شي ځکه چې زمیندار تبۍ طرف ته روان دي. او اخیره فیصله زما دا قرارداد دی چې کومه مضر صحت ګوړه تیارېږي په دې ملک کې هغې د ګوړې مارکېټ هم تباه کړه، زمیندارو ته هم نقصان ورسو. ما ډیپټي کمشنر پېښور، کمشنر پېښور، دغسې ډي سي 400 ده، ډي سي مردان، دغسې اسسټنټ کمشنر 400 ده، اسسټنټ کمشنر پېښور، د ټولو سامان ملاقاتونه وکړو خو د هغې باوجود هم دوی دا مضر صحت ګوړه بنده نه کړه. موږ د قرارداد په شکل کې دا دغه کوو چې دا مضر صحت ګوړه کومه تیارېږي، کوم ګلیکوز کوم کیمیکل په دې کې اچول کېږي او دا ګوړه حکومت تیاروي، دا زمیندار یې تیاروي. حکومت ته پکار دی چې دا زمیندار ټول جیلونو کې وایي.